عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال او كما قال عليه الصلاة والسلام. د ملګرو د سوال او جواب نشست شروع کوو. تیر قسط اور نمبر کې مونږه د بعضې ملګرو سوالاتو جوابات کړیو، بعضې د وخت د کمی د وجې پاتې شوي. دې ځل هم چې کومو ملګرو سوالات کړي دي لازمي نه ده چې د ټولو جوابات ملو شي. په نمبر به ملاویږي ټولو ته، خو د وخت خیال به مد نظر وي. نصیر محمد صاحب سوال کړی دی د ضلع کوهاټ نه. هغه وایي چې چاته پیسې ورکول چې تجارت په دې پیسو باندې کوه، ګټه به زمونږ ستا شریک وي. نو آیا په دې صورت کې به تاوان هم شریک وي که صرف ګټه به شریک وي؟ جواب دا دی چې کله ګټه شریک ده نو تاوان به ضرور شریک وي. صرف د ګټې په نوم باندې کاروبار کول دا علماء د سود د اقسامو نه شمارلی دي. کله چې ګټه شریک وي نو طریقه دا ده چې کاروبار کې نقصان وشو، تاوان وشو، هغه تاوان به هم که 3 کسي که 4 کسي د کاروبار شریک څومره کسان چې نو تاوان او نقصان به هم په خپل منځ کې تقسیموي. بل ملګري سوال کړی دی محمد عاصم سواتی چې یو سړی نه پریان وباسي یا په دم اچي دې باندې اجرت اغستل څنګه دي؟ جواب دا دی چې دا خو یو شرعي عمل دی چې کله الفاظ صحیح وي، معنی معلومه وي د الفاظو، نو اجرت اغستل په هغې باندې صحیح دي. لکه یو صحابي باره کې راځي هغه په 10 ګډې اغستې وي، او بل روایت کې راځي قطویع غنم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله پته ولګېده چې دې صحابي دم باندې اجرت اغستې دی، پیسې پې اغستې دي، مزدوري پې اغستې ده، نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، بخاري شریف کې حدیث دی، ان خیر ما اخذتم به اجرا کتاب الله، چې مطلب داغي رد اونکو او داغي مخالفت اونکلو منع نکړل. مبسوط کې خو یو خبره دا کړې ده چې دا د کافر و مالو نو زکه جایزو، خو دوره به وویلی شي چې کمال د کافرو خو دم خو قرآني و کنه، چې دم قرآني و بیا په مجرت واغستنو جایز ده. او سورت فاتحه باندې سید القوم لدیر هغه په دم کړو، نو دینه معلومیږي دا چې دا اجرت په دم باندې جایز دی. یا جنات پریان د چانه وباسې په هغې باندې پیسې واخلي، دا جایز دي. خو د دې نه دکانداري جوړول ناجایز دي. نن سبا د دې نه مستقل دکانداري خلکو جوړه کړې ده. د هر دمګري به ځان له چې کوم دی پوسټر عملیاتي پوسټر یې چاپ کیږي، دغه رنګې د هغه کارډونه به چاپ کیږي. دا ښه خبره نه ده. او بل دا چې د یو دمګري پکې 1500 روپۍ هم شته، دا غلطه طریقه ده، داسې نه ده پکار. نفس اجرت جایز دی، خو دکانداري د دې نه جوړول په سلفو کې داسې نه شي خولیخه چې یو مشهور دمګر او ټول باغه دمګري ته راتلل. نه، خو بس چې چالم ورځي اذکار وغیرہ پہ وکړو، شفا الله ورکی وربکی، کنه ورکی دا الله اختیار دی. و اذا مرضت فهو یشفین، د بیمارین شفا الله ورکی، نه ډاکټر ورکی نه دم درود ورکی.
دا خو واسطه او سبب جوړ شي بس الله وغواړي نو شفا پې ورکي نو مستقل کس متعین کول بیا د هغې نه دکانداري جوړول دا سلف صالحینو کې نو دا ځان له د دې وخت یو بدعت ګرځېدلی دی البته نفس اجرت په دې باندې جایز دی محمد شاهد افریدي د کرمی جنسۍ نه سوال کړی دی چې علما به څنګه متفق کیږي دا خو یو ډېر اهم سوال دی او د هر عالم د هغه د عقل د هغه د سمج د هغه د پوهې مطابق هغه د دې جوابات کوي څومره جماعتونه چې راوتي دي څومره تنظیمونه چې دي غالبا د هر تنظیم یو رای دا هم ده چې علما متفق شي او مونږ سره شي هر جماعت تقریبا په دې نهج باندې کار کوي چې دا ټول خلک مونږ سره شي نو دا به ښه وي نو د اتفاق یو سوچ تقریبا ټول علما لري لیکن اصول زمونږ بدل دي طریقہ کار زمونږ بدل دی دی وجه نه اتفاق د علماو ډیر زیات ګران شوی دی اتفاق به د علماو علی راځي چې قرآن او سنت علما ومني او دې له د حاکمیت او د امامت درجه ورکي نن مسلمانانو علماو طلباو دانشور خلقو لکا پڑا طبقه چې کومه ده سمجدار طبقه چې کومه ده علما چې کوم دي پوهه خلک چې کوم دي هغوی قرآن او سنت نه دي منلی هر چا ځان دپاره اکابر مقرر کړي دي هر چا ځان دپاره ائمه مقرر کړي دي هر چا ځان دپاره تنظیمونه مقرر کړي دي هغه اکابر هغه ائمه هغه تنظیمونه هغه استادان هغه مشران هغه پیران دي د قرآن او سنت نه اوچت ګڼي نو کله چې ته دغه خلک د قرآن او سنت نه اوچت ګڼې نو چاته چې خپل پیر میلاو شوی دی هغه پیر د قرآن او سنت نه اوچت کړی دی هغه پیر پسې روان دی بل سړي ته بل استاز میلاو شوی دی هغې د قرآن او سنت نه اوچت کړی دی هغه استاز پسې روان دی بل سړي ته تنظیم میلاو شوی دی هغه ته هغه تنظیم د قرآن او سنت نه اوچت ښکاري هغه تنظیم پسې روان دی نو د هر چا لار ځان له جدا ده ځکه امام جدا دی مقتدای جدا دی په دې وجه باندې د علماو منځ کې نن اختلافات دي تعصبات دي جنګونه دي جګړې دي فرقواریت دی فرقه بازي ده ښه دا ده چې قرآن او سنت ومنه قرآن او حدیث ومنه که ستا امام دی که ستا پیر صاحب دی که ستا استاد صاحب دی که ستا تنظیم شریف دی که ستا اکابرین دي دا ټول د قرآن او د حدیث نه لاندې وګڼه او قرآن او حدیث دا په ټولو کې اوچت وګڼه نو کومه خبره چې د قرآن او د حدیث ده که ستا د استاز خبره د دې قرآن او حدیث سره برابري ده واله که کومه خبره د قرآن او د حدیث ده خو ستا د امام او د پیر او د اکابر او د پیر خبره د قرآن او حدیث سره برابر ده نو وایخله او که قرآن او حدیث سره خلاف ده نو که ستا استاز دی که ستا تنظیم دی که ستا پیر دی که ستا امام دی د هغه خبره پرېږده نو په قرآن او حدیث کې د ټول امت اتفاق شو یا اختلافات به ختم وي خیر د ستا پیر صاحب دی جدا وي ستا تنظیم دی هم جدا وي ستا اکابر دی هم جدا وي ستا استادان دی هم جدا وي خو ستا ماخذ اصلي حاکمیت مقام دا به تو قرآن و سنت لور کې بیا که هر څومره جماعتونه دا اختلاف به بیا ختم شي خو نن سبا مونږ صرف نوم د قرآن او د سنت اخلو نور مونږ منلې قرآن او سنت نه دي مونږ تابعدار د قرآن او د حدیث نه یو مونږ تابعدار د امامانو صاحبانو یو مونږ تابعدار چې کوم دی د اکابرینو یو مونږ تابعدار د تنظیمونو یو مونږ تابعدار د کتابونو یو مونږ تابعدار د استادانو یو قرآن او حدیث د رزق د ګټلو دپاره یا د عوامو د دوکه کولو دپاره صرف یو آله ده صرف یو سیز دی بس قرآن او حدیث چې کله هم وي لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما چې کله تاسو وي په قرآن او حدیث باندې منګولې لګولې وي چرې به ګمراه نه شئ خو نن زمونږ مقام د قرآن او د حدیث هغه مونږ نه دی ورکړی کوم چې قرآن او حدیث ته ورکول پکار دي علما تعصبات دي پرېږدي دا بغضونه حسدونه د علما پرېږدي دي به متفق شي قبله زمونږ یو ده الله زمونږ یو دی رسول زمونږ یو دی قبله مو یو ده منځونه مو پنځه دي
روجې په کال کې یو میاشت نیسو اخترونه مو یو دي ټول هر څه کې متفق یو خو تو میں چون چرا لیکن لہذا قال فلا او قال فلا په دې کې مختلف یو ټول امت بنن فرقه کو قرآن او حدیث ترالو د ټولو مجتهدینو قدر مو شروع کو د ټولو علماو قدر مو شروع کو خدا مو د قرآن غلامان او خادمان کړل او قرآن او حدیث مې په دې باندې د حاکمیت مقام ته ورسول ان شاء الله زما خو رایدار چې په دې به علما کرام متفق او متحد شي عالم د دا خبره ومني چې زما د پیر نه غلطي کیدی شي عالم د دا خبره ومني چې زما تنظیم کې غلطی کیدی شي عالم د دا خبره ومني چې زما استاد کې غلطي کیدی شي عالم د دا خبره ومني چې زما په رائے کې غلطي کیدی شي او عالم د دا ومني چې قرآن او حدیث غلط نشي کېدی که دا آرام ومنل نو ان شاء الله چې اتفاق براشي خو نن هر مولا وي چې زما تنظیم غلط نشي کېدی زما امام غلط نشي کېدی زما پیر او زما استاد غلط نشي کېدی چې دا غلط نشي کېدی او قرآن او حدیث کې تعویلونه شروع کو نو دې سره خامخا امت فرقه او جماعت شو او په یو بل باندې رنګارنګ فتوی لګول شروع شو پکار دا چې د عوامو ته د رحم په نظر وکتی شي دې ته خالص قرآن او حدیث او د مجتهدین او د سلف او احترام او قدر وښودلی شي که داسې نه وي نو ورځ تر ورځه هر ورځ هر سحر او هر بیګا یو نوی آواز او یو نوی فرقه پیدا کی بل ملګری سوال کړی دی محمد انور علی ذل ثوابینا وی په عمل کثیر باندې منځ ماتیږي او کنه یو عمل بیا کېدی ته عمل کثیر وی په عمل کثیر منځ ماتیږي کنه په منځ دوران کې که ټلیفون راغی رنګټون کولاو شو یا منځ کې ټوپۍ وغورځېده دا عمل کثیر کې راځي که نه راځي جواب دا دی ګلابه چې د عمل کثیر وضاحت هم دا دی چې لغت کې په معنی د زیات کار کولو زیات کار ته وي عمل کثیر مثال په طور باندې ته په مانځه کې بټوه بیا کولاوی او پیسې پکې شمارې دې ته وي عمل کثیر منګز راوالی او بګیره کې واقع ویښتو کې واقع بار ټیم ته ګورې لاس ته ګړی ته ګورې دا عمل کثیر دی دې سره مونځ ماتیږي سعودي فتاوه د اللجنة الدائمه خلق و ته اللجنه وی خدا لفظ غلط دے ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه کامل الف مره اغیب د لفظ تصحیح دور تفسیر کی کولا نو اللجنه الدائمه کی ویلی دی عمل کثیر اغه عمل دی چې د مانزه خشوع حضور ختم کی اډو څوک وی نه چې دا سړی مونځ ته ولاړ دی بس دا عمل کثیر ده بغیر د حاجت او د ضرورت نه حرکات کثیره کول ځان په یو حساب ګراول دا ټول عمل کثیر کې راځي د مونځ باطلی خو اوس یو داسې عملی چې هغه د ضرورت مطابقي لکه مثال تا ته په مانځه کې رنګټون راغی اول خو ښه دا دی چې مانځه لځي موبایل بند کا یا یې سایلنټ که سایلنټ که نو کم از کم ستا مونځ باندې بس اثر وغورځېږي دومره به پوهې چې رنګ راغی خو نورو خلکو ته به اواز نه رسي نو د نورو مونځ به بچ شي خو که بهرحال رنګټون پرې راغی او ښه ګرمه ګاره پرې لګېدلي بیا خو طریقه دا ده چې په مانځه کې هم دا موبایل راواله او بند یې که پوره یې بند کا صرف کینسل کوم هغه کال مکمل موبایل بند که چې بیا د ترنګ نه راځي اوس دا د ضرورت وجه ده دې سره مونځ نه ماتیږي په مانځه دوران کې موبایل راغستل او بندول دا د ضرورت د وجه نه جایز دي دې سره مونځ نه ضایع کیږي د دې دلیل علما دا ذکر کوي امامه رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انوسه وه امامه تنها به په نفل منځ کې نه په فرض منځ کې راغلی او د پیغمبر علیه السلام اوږو مبارکو ته به وخته او پیغمبر علیه السلام به منځ کې هغه د اوږو نه کوزه کړه او خپله سجده وغیره به وکړو نو د دې نه دا معلومیږي چې د ضرورت مطابق داسې حرکت کول دې سره منځ باطلیږي نه او دا په عمل کثیر کې نه راځي ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما یو ځل ور وټکو د کمرې ور بندو رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخکې شو دروازې کولاو کړه زه رادننه شوم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته شو په مانځه کې د منځ دوران کې ورې ورته کولاو کو دا هم عمل کثیر کې نه راځي د ضرورت د وجې نه جایز دي
دقسې دا هم یو مسله ده چې مونځ شروع وي مخې ته منګک خطرناک یا مار تیر شو ته د مونځ دوران کې هغه مړ که دا شریعت یو حکم دی. اوس دې سره مونځ نه ماتېږي، دا یو ضرورت دی خلکو ته تکلیف د مار او لړم وغیره نه رسیدي شي. دقسې که د یو سړي نه ټوپی وغورځېده پټکې وغورځېدو هغه هم په مانځه کې راواخله سمې که، دا عمل کثیر کې نه راځي، دا ضرورت دی د وجه نه دا جایز دی. بعض علما ویلي دي چې یاره مانځه کې ټوپی سمول صحیح نه دي. امام بخاري رحم الله علیه کتاب الصلاة کې په دې رد کړی دی او ذکر کوي ووضع ابو اسحاق قلنسوته فی الصلاة، ابو اسحاق خپل ټوپی په مانځه کې راغستې وه او په سر باندې ایښې وه. او علما هم دا وایي چې رفع العمامة اسهل من رفع الامامه، نبی علیہ السلام امامه د سر نه کوزه کړې وه، نو که یو سړي پټکې راواغسته خو د هغې نه کم عمل دی. فلهذا داسې عمل کول چې هغه انتهایی بد لګي، بیا بیا ځان ګرول، هسې ګرول، مانځه کې بیا بیا ټایم کتل، دا عمل کثیر دی، د سره مونځ ماتیږي، خرابیږي، باطل کی. کم چې د ضرورت څیزونه دي لکه مثال ټوپی مانځه کې سمول، په سر کې ایښودل، دې سره مونځ نه ماتیږي. دارنګه رنګ راغی هغه کټ کول، موبایل بندول، دې سره مونځ نه ماتیږي. یا ماشوم د سر ته وختو ته د سجدې نه سر اوچتی هغه به راوغورځېږي، لاس په بیا مات شي، هغه په لاس باندې ښکته کښېنې او بیا ته پاسې، دا د ضرورت څیزونه دي، دې سره مونځ نه ماتیږي او دا په عمل کثیر کې هم شامل نه دي. سعید الله بای د شرګل نه سوال کړی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه قربانی کول څنګه دي؟ یو سړی ګډ او بیزه راواخلي او د نبی علیہ السلام د طرفه حلال کی چې ثواب هغه ته ورسي. جواب دا دی چې سلف صالحین کې د دې ثبوت نشته چې هغې د نبی علیہ السلام د طرف نه قربانی کړي، دا عمل ښکلی نه دی. بعضې عام خلک یې کوي چې یاره د دې ثواب زه نبی علیہ السلام طرف ته بخم یا دا د هغه د طرف نه زه قربانی کوم. دا طریقه په سلفو کې نه وه، پاتې شو هغه روایت چې کوم علی تنهو بس ذبح د نبی علیہ السلام طرفه کول، یو خدا چې هغې صرف یو ځل کړی وه او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په وصیت باندې عمل کولو، بل چا په سلفو کې دا نه ده کړی، بل دا چې په هغه روایت باندې هم محدثینو کلام کړی دی. بهرحال پیغمبر علیه السلام سره چې مینه کوي د هغه مینې دپاره هم یو کوانټیټي، یو مقدار او چې کوم دی یو لا او یو قانون او یو اصول مقرر دي، هغه به چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام د اتباع په طرز کې په مینه کې اتباع شرط دی. که ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کې خو د ډېرې مینې نه هغه له قبر ته په سجده شي یا هغه ته په سجده شي، دا مینه ده خو شرک دی. ځکه دا مینه تا وکړه خو دې کې د اتباع ونه کړه، د شریعت قانون ته دې ونه کتل، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مینه کې نو هغې کې ته شریعت ته ګوره، درود شریف پې وایه، نور خیسته خیسته عملونه دي، لیکن قربانی کول مخصوص هغه دپاره دا په ځان لازم کول دا د سلف صالحینو شرعي طریقه نه ده. شمس الدین بای د ضلع پېښور نه سوال کړی دی، حالن فی الحال ملیشیا کې دی، چې د واده او کویدن شرعي طریقه راته بیان کا. جواب دا دی ګلاب دا خو یو تفصیلی موضوع ده اور کتابونه پې غټ غټ لیکلی شوي دي، لیکن دومره یاد ساتئ قرآن کریم صفا اعلان کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. زمونږ دین دا بالکل کامل او پوره دین دی. کم دین چې د بیت الله نه تر بیت الخلا پورې د تلو راتلو طریقه ښودلي، هغه دین کې به د وادو د کویدن طریقه ضرور بیان شوي. خو دین ځان له شی دی، رسم و رواج او بدعات دین نه دی، دا بېدیني ده. نن مسلمان رسم و رواج ته متوجه شوی دی او هغې ته دین وي، حالانکه رسم و رواج او بدعات دا بېدیني ده، دا دینی نه ده، دینداری نه ده. دیو جنا مولا علی قاری رحم الله علیه فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم په بنا چې زمونږ دین کامل دی، او بیا وی فلا نحتاج فی تکمیله الی شیء سوى الکتاب والسنه. مونږ د خپل دین پر رڼا حاصلولو کې د قرآن او سنت نه بغیر بل څیز ته محتاج هم نه یو. یعنی دین
دا مونږ له قرآن او حدیث کامل کړی دی. د قرآن او حدیث نه علاوه مونږ بل څه ته محتاج هم نه یو. مولا علی قاری رحم الله علیه د احنافو په علماو کې قابل او محقق عالم تیر شوی دی. سنت طریقه دا ده چې یو طرف ته به د جینۍ وکیل شي کویدن کې. د جینۍ وکیل پلاری، روري، تری، مامای دا به د جینۍ د طرف شي. دویم طرف نه به الک شي. ښه دا ده چې الک په خپله شي، دا نه چې ځان ته وکیل ونیسي. جینۍ کې خو حیا ده، شرم دی، سړو مجلس ته نشي راتلی، ځکه خو د هغې دپاره وکیل ضرورت دی، پلار، رور، ترزوی وغیره ترو. لیکن الک له څه چل دی چې هغه هم پټېږي او شرمېږي. الک د ځان له وکیل نه مقرروي، الک د خپله راشي. نو د جینۍ د طرفه وکیل شو او الک دا دواړه کېناستل، حاضر شو. اوس سنت طریقه دا ده چې په جومات کې کېنه، دا به ډېره زیاته ښي. یو ښکلی مسجد وي، جامع مسجد، هغې کې کېنه، خلک د زیات وي څومره نو دوره بهتره ده. ګواهان د مقرر شي، اعلان د هم وي پکې، مهر د هم پکې مقرر شي چې دا هر څه وشي. بیا د امام صاحب مسنون خطبه ووي، مشکات شریف کې چې کومه نقل ده. بیا به امام صاحب د دغې جینۍ نوم والي چې مثال فاطمه دا یو جینۍ ده، اور دا دې دپاره مهر مثال مخکې نه مقرر شو 2 تولې کالې مثال. نو امام به ووایي چې تا دا فاطمه جینۍ، د جینۍ هغه وکیل ته به ووایي چې تا دا فاطمه جینۍ د دومره تولې مهر سره زید ته ورکړې ده. نو هغه به ووایي چې او ما دا فاطمه د دومره مهر سره زید ته ورکړې ده. دا خبره چې الفاظ به یو خوا د ماضي ورکړې وا ورکړې دا د فقهاو خبرې دي، احادیثو کې د دې څه تذکره نشته. بیا به چې جینۍ د طرفه خبره حل شي، هغې وایي چې او دا مونږ ده ته ورکړې وه او مونږ په دې باندې رضا یو. بیا به امام الک طرف ته مخاطب شي چې دا فاطمه جینۍ د دومره مهر په عوض کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د مذهب مطابق تا ځان دپاره قبوله کړې ده. هغه وایي چې او دا ما قبول کړې ده. بس دې ته دا ایجاب او قبول چې کوم شو دا اصل په نکاح کې شرط دی او مهر به ورته مقرر کي. دې ته وایي شرعي طریقه د کویدن. بعضې ځایونو کې داسې چې خلک جینۍ ته لاړ شي، هغې ته مینتونه کوي، ستا اجازت دی او که نه دی، خلک پې ورپینډوي یا وله چې کوم دی دیني رور مقرروي. دا ټولې خوشې طریقې دي. د جینۍ پلار شته، دیني رور ته کم ضرورت دی. د جینۍ رور موجود دی نو بل دیني رور څوک جوړېدی شي. د جینۍ ماما او تره موجود دی نو بل چا ته څه اختیار دی چې جینۍ له ځان له کمرې ته ځي او هغې سره ګپونه لګوي، مینتونه ورته کوي چې ستا اجازت دی او که نه. او بیا هغه دیني رور نه پوره شی جوړ کی، دا هغه دیني رور نه ستر هم نه کوي. دا حرام طریقې دي، ناروا دي. اسلام کې د دې خبرو هیڅ ثبوت نشته. په کار دا چې مسلمانان د خپل دین او مذهب نه لږ غونډه کې ځان خبر کی. نو اصل شرط په نکاح کې ایجاب او قبول دی. سړي د طرف وویل چې دا جینۍ ما ورکړه، الک وایي دا جینۍ ما ته قبول ده. ټولو کې اصل شرط په نکاح کې هم دغه دی. که جینۍ خاموش هم پاتې شو نو دا خاموشي په منزله د او دي چې او زه پې خوشحاله. بیا چې کوم دی طعام الاملاک چې ورته وایي، هغه ټایم که خوږه تقسیم هم کړي نو بده نه ده. دومره دا علامه شوکاني نیل الاوطار کې ویلي دي چې طعام الاملاک کې د کویدن په ټایم مټیایي نیمه دې کې به ډېر تکلفات نه کې، بس ساده څه د خوشحالۍ په طور باندې معنا وکړه، خلک به پې خوشحاله شي. بدعات په دې کې دا دي خلک هغه ناوې راولي او د خلکو منځ ته بعضې ځایونو کې دا رسم وي، ناوې راولي او خلکو ته وښیي چې دا هغه ناوې ده. بعضې ځایونو کې دا رسم دی، دا ډېر خطرناک عمل دی. څوک داسې وي جینۍ ته به ګوتما اچو، نو هلک راشي جینۍ ته د پردو ښځو یا د پردو هلکانو مخکې ګوتما اچوي. دا هم په کویدن کې یو غلط او ناروا طریقه ده.
دغه رنګ څوک د نکریزو شپه پکې بیا مناوي دا غلطي طریقې دي خپې ارته پکې جدا رسم دی دا غلطو څیزونو نومونه هم ډېر غلطي وي دا پکې نن خپې ارته ده شمه بلول پکې ځان لدي ګډاګانې ځان لدي جوړه کټکول پکې ځان لدي رسم و رواج ځان لدی الک په پالن خېجول دا ځان له ناروا دي الک له په سر د چرګانو اګې ماتي کی دا ځان له رسم او رواج دی جوړه په هغه ښځې نه کټ کړي چې د هغې ماشومان نه هغه ښځه سپیره ګڼي دا ځان له حرام او ناروا طریقه ده په واده کې جړاګان راوستل د هفتو نه په خلکو خوراکونه کول دا ټولې غلطې طریقې دي اسلام کې د دې خبرو څه ثبوت نشته طعام الاملاک دا دی چې د کویدن په ورځ باندې څه خوراک مراک ورکا او ولیمه دې ته وایي چې جینۍ دې راوسته او کور ته راله نو چې کور ته راله شپه تېره شوه بیا خلکو له عزیزانو له ډوډۍ ورکړه ټول کلي مرامته وه بس خپل مخصوص رشته دار راوله هغې ته مناسب خوراک ورکړه نورې پیسې غریبانانو له ورکړه که نه دا هم د صدقې یو طریقه ده دا نه چې ته میخې حلالې کړې او ټول کلی را جمع کړې دا هم ښایسته او ښکلې طریقې نه دي څومره چې د سنت مطابقت وکړي شي دغه امره بهتر ده نو بهرحال کله چې په کویدن کې نکاح وتړلی شو دا یو نکاح کافي دی بیا نکاحونه تړل هم ټیک نه دي خلک وایي د کویدن جدا نکاح او د واده جدا نکاح دا ټولې غلطې طریقې دي محمد صابر ذل بنیر نه سوال کړی دی چې یو بچی دی د یو سړي زوی دی ټول زامن شریک دی خو دا یو سړی جدا دی یو بچی جدا دی یو زوی دی یو سړي جدا دی دا پلار راشي د دې جدا بچی ذاتی مال د هغه راواخلي او په دې نورو بچو یې تقسیم کی آیا داسې کولی شي پلار که نه حاصل د سوال دا دی یعنی پلار ته د بچی په ذاتی مال کې ملکیت حاصل دی او که نه دی حاصل جواب دا دی چې زموږ دین واضح او مکمل دین دی شریعت کې د هر چا دپاره املاک معلوم دي د بچی ملکیت هم معلوم دی د پلار ملکیت هم معلوم دی دې وجه نه چې د حدیثونو کتابونه ګورې نو هغې باب ترې باب زکات الصبي دا باب دی په بار د زکات د ماشوم د مال کې باب زکات الیتیم کله راځي باب زکات الابن نو علما وایي چې د ماشوم کم ځمکه ده کم جایداد دی د زوی په مال نه پلار هم بې اجازته زکات نشي ورکولی چې د زوی د ذاتی مال نه پلار بې اجازته زکات نشي ورکولی نو د زوی ذاتی مال به پلار په نورو بچو کې څنګه تقسیم کړي حاصل دا دی چې شریک رونه دي ټول شریک دي نو پلار د یو پلار هغه مال په خپل هم استعمالولی شي په بچو کې تقسیمولی هم شي چې ګټه وټه شریکه ده خو چې کله یو ورور د نور وروڼو نه جدا دی او د هغه یو 50,000 روپۍ دی او پلار د هغه جدا ورور بچی ذاتی مال 50,000 روپۍ راوالي او په نور وروڼو یې تقسیم کی دا ظلم دی دا اختیار پلار ته نه دی حاصل چې د یو بچی پیسې راوالي او په بچو یې تقسیم کی که شریکو ټیک ده خو چې جدا دی دا د هغه ذاتی مال دی او د دغه پلار دا بچی د خپل ذاتی مال مالک دی د کې بل چاته اختیار نشته که څوک دا ووایي چې یاره انت و مالک لابیک چې راغلی دی نو امام شافعی ابن عبدالبر رحم الله علیه الاستذکار کې د دې دا معنی کوي چې دا خو د بچی مال دا د پلار دی خو دا په هغه صورت کې چې پلار د لوږې مري یا ورته حاجت دی ضرورت دی نو د بچی مال پلار د خپل ضرورت دپاره بې اجازته هم استعمالولی شي لیکن د بچی مال پلار راخلی او په نورو بچو یې تقسیموي دا اختیار پلار ته نشته دا د بچی مال دی دا د هغه په اختیار کې دی پلار چې په نورو بچو تقسیموي دې زوی نه به تپوس کوي چې بچی ستا د 50,000 روپۍ په دې نور وروڼو تقسیم کړم که هغه ورته ووایي او نو ټیک ده که ورته ووایي نه نو دا نشي تقسیمولی شاهد ګل صاحب سوال کړی دی د سوات نه حالن ملیشیا کې دی وی که خور خپل عیسه پچا خرڅوي یا رونه که یو ورور پچا عیسه خرڅوي نو وی نور رونه یا نور شریکان ګاونډیان په شوفه کولی شي که نه شوفه جواب دا دی یو د خرڅول یو د هبه کول که یو سړي مال تقسیم کو رونه دي شریکو خویندې دي خور له خپل عیسه ورکړه رونو
اوس دا خور خپل حصہ اسې چاله ورکوي هبه کوي د ورونو کې یو ورور ته هم د شفې حق نشته هغه هبه کړه بس چاله اسې ورکړه بې پیسو دا خور ته اختیارو لیکن که دا خورې په چا خرڅوي نو د ورونو ته اختیار دی چې شفه فې وکړي یا د اول د ورونو نه اجازت والی که دی وایي چې خرڅه که بیا دې خرڅه کړي خو اول حق خو د ورونو دی دی به طریقه داسې وکړي چې دی ته بیا د شفې حق شته یو کس به طلب المواسبه وکړي یعنې ټوب به وکړي چغه به کړي چې بهی دا ځمکه زما دا خور په چا خرڅوي دویم به راشي هغه به طلب الاشهاد وکړي گواهان به ونیسي دریم به طلب الخصومه وکړي د قاضي مخې له به ورشي چې زمونږ دا خور غلطه کوي او دا ځمکه خو مونږ اخلو دا یې ولې بل چاله ورکوي دا حق الله او رسول د ګاونډیانو ته او د شرکاو ته ورکړی دی چې دی شفه کولی شي نو هبه کې په دی شفه نشي کولی که اسې دا خور او یا رور چاله ځمکه ورکوي ورکولی شي خو چې کله خرڅوي ته د ګاونډي نه تپوس وکړي چې څوک تا سره په پوله کې شریک دی وایي زه دا ځمکه خرڅوم ته یې اخلې که نه که هغه یې نه الي بیا به بل چا خرڅ کړه ځکه دی زیات حقدار دی دغسې چې ته ځمکه خرڅوې ستا نه به وروڼه یا نور شریکان هغې نه اجازت واله که وا دې نه غستو نو هغې حق بجانب دی چې پتا شفه وکړي او ستا دا خرڅول منع کړي بل ملګري سوال کړی دی چې 200 پیرې باندې یا وهابو یا غفارو یا ناصرو ذکر کول څنګه دي په معین تعداد سره یعنی په ذکر کې تعداد مقرر کول د ځان نه څنګه دي جواب داري چې اسماء حسنا خو بېشکه چې ښایسته نومونه د الله والله فرمایي چې په دې سره زمانه سوال کوي او ما را بلې لیکن د ځان نه نومونه مقررول د ځان نه چې کم دی تعداد مقررول چې 200 پیرې 300 پیرې چې کم تعداد الله او رسول نه دی مقرر کړی او ته د ځان نه مقررې دا بدعت دی کتاب الاعتصام کې علامه شاطبي رحم الله علیه لیکلي دي چې مبنا د عباداتو په اتباع د رسول الله باندې را په ابتداع یعنی په بدعاتو باندې نه ده هغه تعداد به ذکر کې کم تعداد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ځان نه به تعدادونه نه مقررې ذاکر الله صاحب د هنګونه سوال کړی دی چې په بینک کې مې پیسې ایښې وي اوس ورپسې سود راغلی دی سیوایي پیسې په مال راکوي دی سره څه وکړم جواب دا دی ګلابه چې تاله په بینک کې کمې د سود سیوایي پیسې درکوي دا مه راخله ټولو کې ښه صورت دا دی فقهاو چې کوم فورا ویلي چې چاله ورکړه بین نیت د ثواب دا ښه قول نه دی د سود پیسې دي د سره راخلم او امام مثال لاک روپۍ خو مال خپل لاک روپۍ راکړه ستا سود مې نه دی پکار که بیا هم دلې درکړې تا واغستې نو بیا سې فقها وایي چې غریب ته ورکړه خو نیت د ثواب پکې مه کوه ځکه د ګناه په څیز باندې چې د ثواب نیت کوي ایمان دې پې خرابېږي نو ښه دا ده چې د ثواب نیت پکې مه کوه هسې یو غریب ته ورکړه خپل یې مه استعمالوه دا به ټولو کې ښه صورت وي د نورو ملګرو سوالاتو جوابات به ان شاء الله الرحمن را روان نشست کې کو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب